متقیانو د پاره لاره خودون کې دي ځکه که یو سړی وایي چې دومره عظیم کتاب چې د دې طاقت څوک نه لري غرونه د دې طاقت نه لري آسمان نه لري ځمکه نه لري قرآن وایي کنه غرونه اسمانونه ځمکې د دې انکار وکړو چې الله دا موږ نشو پورته کولی دا بار الله فرمایي دا دومره عظیم کتاب چې شک شبه په دې کې نشته دی دا څه دپاره دی وایي دا متقیانو دپاره دی صرف د متقیانو دپاره دی قرآن اصل کې دی هدى للعالمین د ټول مخلوق دپاره دی لیکن د سړي زامن پکې ډېر کمی مخلوق ډېر دی د پښتو ټکي مې درته اسانه دپاره وي خلک به ډېرې لیکن د سړي زامن به پکې ډېر کمی دغه د سړي زامن ته قرآن متقیانو ټکي حضرت مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه به فرمایل دغه ته په دوره کې ډېر خلک کېناستل وایي ډېر ناست یې خو په دې کې به صرف یو څو د کار کسان دې یو څو کسانو ته زه سبق ویم دومره رشته ده نه کېږي لګیا به یم خو لیکن د کار به پکې صرف یو څو کسان نو مخلوق ډېر دی تاسو هم ډېر ناست یې خو څوک به پکې مضمون واخلي په خبره به پوه شي په زړه به یې ټکور وخوري عمل دپاره به ځان تیار کړي وزیري به وایي چې مولي صاحب ډېرې ښې مسلې کړي صحیح ویلي دي بس خدای خبر ډېر ساعته پورې لګیا وو ناځوان هم تنګ کړي وو ملا هم تنګ کړي وو په ډېر مخلوقاتو کې چې چا خبره ومنله دغه متقیان دي او دغه متقیان دپاره دا قرآن څه دی هدایت دی او هدایت څه ته وایي په نیغه او په سمه لاره باندې تلل اوس زه به څه کوم دا خبره مانه اوږدېږي زه صرف یو خاص خبره مې کوله ما یو خاص خبره باندې روان هغه طرف ته تلم نو قرآن کریم دا داسې د هدایت کتاب دی چې خلکو ته یې لاره وښودله او د دې علوم او معارف چرته نه ختمي د دې علوم معارف چرته نه ختمي په ځمکه باندې د ټولو نه زیات لوستونکی کتاب هغه دی قرآن او علما د دې ټکي نه هم بیانوي قرأ یقرؤون دی ځکه ډېر زیات لوستونکی کتاب دا قرآن دی او چې د دې ریسرچ وشي نو انګریزان هم وایي په لایبرریو کې د ټول نه زیات کتاب چې د کم کېږي هغه دی د قرآن مکتبو کې چې د ټول نه زیات مان د کم کتاب کېږي هغه دی قرآن زموږ سعودي بادشاه پرې کتابونه چې شایع کوي هغه دی قرآن او په لکونو لکونو شایع کېږي او خلکو له ورکوي هسې ما خپله یو پیره د دوبۍ نه مولي صاحب راسره و جاوید 2 بیګه ما ډک راوړي 2 بیګه ما عرب نسخې ګرانې راوړې په دې جوماتونو کې مې ښودې دې لپاره یم چې د ټولو نه زیات لوستونکی کتاب په ځمکه باندې هغه څه دی هغه قرآن دې نه پته لري که نه چې اهم کتاب دی ټول خلک ورته داسې مضبوط ناست دی د ټولو نه یاد کتاب هغه په ځمکه باندې هغه قرآن دی که قرآن متنن چاته مکمل یاد دی هغه دی قرآن حافظانو ته یاد دی معنی یاد دی هغه قرآن دی د قرآن معنی ډېر خلکو زده کړله په ترجمې سره د قرآن تفسیر ډېر خلکو زده کړلو د قرآن تجوید په حروفو سره مخارجو سره ډېر قراو زده کړلو د قراو باقاعده مقابلې کېږي چېرته مې لیدلي دي د قراو مقابلې کېږي نن سبا سوشل میډیا باندې راځي چېرته تاسو اورېدلي دي یا چېرته تللي یې چې د قاریانو د قرات مقابله ده یا یو محفل قرات دی چېرته مو شوق جوړ شوی دی او که نه یوازې به د ډک ډکو پروګرامونو لپاره غونډېږي چې پلانکي دی کې پلانکي ډم راغلی دی هغه ډېر خړه کېږي او پلانکي دی کې پلانکي راغلی هغه خړه کېږي هغه له به ورشي که له دې نه علاوه لږ وزګار شئ د قرآن محفل ته ځان حاضر کړئ قرآن لوستل د ټولو نه ګران کار دی سړی ولا ساز برابرئ سړی ولا زور برابرئ د قرآن حافظ او قاري خو د دې د لاسه غوړ خوراک نه کوي تاسو مولیانو ته وایئ غوړ ډېر خورئ زه به د دې حافظ احمد مولانا صاحب تا په دې میاشت کې څومره غوړ ډېر به خوړلي نه خوري غریبانانو داسې روژه نیولې لکه 2 روژې ځکه د هغه د دې وجې نه زما مرۍ خرابه نه شي پوره قرآن اورول غواړي د ملا په نوم خو ټول تاسو خورئ د ملا په نوم اصل کې تاسو خورئ هغه حلوا مولیانو باندې مشهوره ده خو کېنی ورته تاسو بدنام پکې مولایي
زموږ اخرنۍ پروګرام د ناظمانو په پای کې په دې ریسټ هاوس کې و دې باندې قرآن په هر لحاظ سره الله تعالی دومره محفوظ ګرځولې دی دا قابل عمل دی په دې عمل پکار دی دا محفوظ دی او دا دې د پاره د چې په دې باندې سړی عمل وکړي کم کتاب چې دومره زیات محفوظ وي دا غي معنا دا غي حروف دا غي مخارج هغه قابل عمل دی او کنه دی چې کم خلقو په دې قرآن باندې عمل کړی دی الله تعالی هغه کور کې هم خوشالي راولي په عمل کې هم خوشالي راولي حدیث کې راځي تاسو خپل کورونه ادیره مجوړوي لا تجعلوا بيوتكم مقابر خپل کورونه ادیره مجوړوي ادیره کې څوک کینی نه ډډه نه لګي بس سړی خاخ کې وروزي ادیره کې مو جوړوي کور کې موس کوي تلاوت کوي موس کوي تلاوت کوي چې په کم زړه کې قرآن نه هغه ادیره دا کنه هغه زړه مردار دی او کنه دی چې په کم زړه کې قرآن نشته لوستل کېږي نه هغه زړه دا خو لا پرېږده چې دی مردار دی دی خو د مردارېدو هغه اډه ده چې موږ ته ادیره وایي ولې لکه په دې کې قرآن نه لوستل کېږي په کم ملک چې قرآني نظام نه وي هغه دوړه دی ختم دی چې په کم ملک قرآني نظام نه هغه به خرابېږي چې صرف یو څو خبرې پکې ښکاري بس د دې هم خیر او برکت راځي نن که د سعودي حکومت خلک اسلامي نوم یادوي نو هلته 100% اسلامي نظام نه دی خو بس یو څو خبرې پکې لږ ډېر زیات ښکاره دي د هغه وجې نه خلک وایي بس اسلامي ملک دی نو دې وجې نه خبرې مقصد دا دی قرآن کریم داسې کتاب دی چې د متقیانو دپاره هدایت دی فایده تې متقیان اخلي نو موږ به دې فایده اخلو که نه به نو چې قرآن کریم د متقیان دپاره هدایت دی په دې عمل پکار دی لکه د هغه مثال دا دی چې قرآن کریم موږ په تراویح کې لولو حدیث کې راځي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بخاری شریف روایت دی څوک چې د رمضان مبارک قیام کوي اجر او ثواب په نیت سره الله تعالی د هغه لومړني وروستني ګناهونه معاف کړي دا عربی کې محاوره ده لومړني وروستني مخکې وروسته خلک مطلب ټول کم سړی چې ایمان اجر او ثواب دپاره تراویح کوي الله تعالی د هغه ټول ګناهونه معاف کړي دا وړوکی ثواب دی که ډېر ثواب دی زمونږ خلک په تراویح کې ډېر زیات سستی کوي دا سپینګیري پکې بیا ودرېږي او ځوانان هغوی پروا نه ساتي دا خوړونه سنبالوي لارې کوڅې او دوکانونه سنبالوي هر سړی په سوشل میډیا باندې زبرک دی لیکن چې په مصلې د ودرېدو ټیم راشي د ذکر ټیم راشي د جمعات ټیم راشي نو بیا ټول شاته هلکه ستا ځواني چېرته لاړله ځوان خو به هغه و چې هغه ځوان دا هغه قصه کتابونه لیکلي دا واده یې کړی دی یو ځوان واده وکړلو کور ته ناوې رالله دې کوټې ته راللې سلام یې وکړلو سلام نه پس وې چې که دې خوښه وي دوه رکعاته وکړو ښه طریقه ده ناوې ورته وې ټیک ده دواړه دوه رکعاته وکړل ناوې شاته ولاړه وه هلک مخکې دی کوټه به وړه وه لیکن د دې هلک خو همیشه دستور دا و چې دی به د شپې نفل کول دغه شپه باندې بیا ودرېدلو دې نه دا خبره هېره شوله قرآن شروع کړلو دې نه دا هېره شوله چې د ما نه شاته څوک انتظار کوي سهار بانګونو ته نږدې دې چې سلام وګرځولو په دغه دې 2 رکعاته کې دې قرآن ختم کړي او چې سهار شولو نو ښځې ورته تا ځان هم ستړی کړو او زه دې هم ستړی کړم وایي خفه نه شي ما بیخي مازغونه وتي چې ته ما په انتظار کې او د هغې وجه دا ده چې دا نن ما یوازې مونځ نه دی کړی دا خو هره شپه مونځ کوم خو نن مې دې ته هم خیال ونه کړو چې نن یو مېلمه راغلی دی چې جومات ته لاړلی مونځ وشولو ملګري دوستان یاران میلاوي دي تنګول کوي ملګرو ورته ووایي څنګه چل دی دی ورته چې بس هر څه برابر دي نه نو ته ووایه که نه نو دی ورته څه درته وویم نه نو څه حساب دی خوشحاله یې او که نه خوشحالي خو چې څوک وایي چې پته لګي که نه